بل شی وی ایجاد کړی دی وی چوکره پول اوس وله چې کمې په دغه ځای به د الله څومره نالتونه ورېږي ځکه د الله نبي ویل چې لعن الله المتشبهین بالنساء د الله نبي وایي چې په هغه نارینه د الله لعنت ورېږي چې دا د زنانو شکل اختیاروي دا حدیث یې چېرته کافرو ته ویلې خدای ما او تا ته ویلې که نه چې ستا دا شکل دی او ته شرمېږې نه اول ته تلی او ویډیوګانې کې او بیا په دې بهایي کې او په دې مرداري کې او په دې لواطت کې اوسه زمونږ حکومت اخته دی د جومات سیکیورټي نشته د مدرسې نشته بازار کې لانجه جوړه شي د یو بل نه مسلمانان سپېمیره وشوکئ بېعزتي وکړي نه د کاسې پته لګي او نه د کټوري کازه کټورې پېژنئ نه د خاصې پته لګي او نور چې پورته عمله نه ده د هغه پته لګي نه وي چې کله ښه مسلمان ذلیله کي ښې ودربه بس بیا را پیدا شي او څه له را پیدا شي روژه ماتي له چې اوس به پکې څه جم ګرم کو د پولیسو بېخیرۍ کې خیري نو بیا نو دې له نشته او چوکره پول له دې له سیکیورټي شته قرآن یو خبره نه ده پرېښي الله یامرون بالمنکر د یا حکم کوي یو بل ته د ګناه کولو ګناه لاله یو بل رابلیه نو چې تا دغه شیا کو یو پکې تصویر ویستو که نه نارونو چوکرګانو ته مو ویه وی راځئ نه هغه هم وله هلته لاړ شي او مور او پلار یې پکې فخر هم کوي یاره وی زمونږ بچي وی 22 جوړې جامې دي وی زمونږ د پلانې خو 2 جوړې او ویا 20 جوړې خو یې د هغه پیزار پروت دی وی او 50 سپریګان دي وی دا یې د کوم ځای نه راوړي ستا پلار کومه لویه تنخوا ده خو تپوس یې وکړه دا شی نه خلک ښځو له کوي خو هغه ښځې مهر یې وله ټاکلی او هغه سړي ته یې سپارلي د هغې بدن یې ورته سپارلی هغې د مور او پلار نه جدا کړي د هغه به پیزار هم سړی کوي جامه هم پې فرضیه خوراک او څښاک هم فرض دی نو ستا د بچي هم دقه حال دی ته پې فخر کې شرمېږم نه حیا هم دله نه درځي او بیا دا ځینې راپاڅېږي وایي نږدې راشئ خبره به کېږي دا چې بعضې یو دا بچي دا حال یې که نه نو چې وسم کېدلو په جب کې اوسه غونډارې نه باسئ د عزرایل په شان چې کله فرعون وویل ایمان مې راوړی او دا وایي غستو نو یو غونډاری وله په دې خوله کې ور وشتو ویل داسې نه چې الله یې څه کي ماپې نه کي تا خپل بچی په کور کې سم نه کو او تا خپل اولاد سم نه کړه ته به د امت اصلاح څه وکړي ته خو امت لاسې سترګې تورې هسې د دې خلکو د خپل اهل او عیال لږ فکر وکړه دا د منافق علامه ده چې ګناه ته رابلي وینهون عن المنکر الله ویامر او نه د شیطان څه لکۍ ده او نه د منافقه څه لم دی چې د پسې او موږ د وینې او په ځان پسې اړقې او خلک ووایه چې دا د منافق روان دی خو دقه علامي او نښې نو 45 قباحت الله وایي دا دی ویقبضون الله نو حرام شه کوچوانۍ دله درکوي او چې کله په مردارو باندې وه په ټیک ټاک وه په میسجو وه په ډمانو وه په کرکټو وه په فوټبالو وه دارنګې په نورو حضراتو خرچې وي نو بیا روپو ته ګوره هر سړي 100 روپۍ ورسره دي وایي مهنګایي ده زه وایم الله دې د کونډه یتیمانانو د بندوبست وکړي او دا خو تروړه په څو ده په 6000 ده زه وایم چې په 20 شي نو بهتره به پرېږده وکنه هغوی خو هېڅ هم شي کولی نیکان خلک دا اوس هسې د الله روزی واده ده
من کان لله کان الله له. الله څوک چې زما دي زه د هغوی ما به یې درکوي یېرېږه ما. صحیح ده. خو دغه اجړاګان او دا خو ستا مشکله او دغه چې دا کم د ځان نه ښځې جوړې کړي چې دقه برابر شي چې د میک اپ او زار کم کي. کم یو هلکه ویلي دي چې یاره زمونږ کوړه نشته او ته راشه د بوش بوټان خرڅ کم. کم یې ویلي چې مهنګایي ده او نن د اختر لباس جوړې نه کومه. اوس کې بل لواجم راوتې. اوس 15 او 10 او 15 ملګري کېږي او یو دوکان لزیا وایي موږ له یو شان جامې. دا کار به چا کو؟ ښځو. د ناوې سبه چې ډنګ راتللې نو د ډنګ به یو شانتې جوړې کولې. اوس هغه کار زنانه و پرېښودلو نو نارینه و اختیار کو. هې وروره پټۍ د سر نه تاو کړې او یو شانتې پینترې او یو شانتې جامې او ځانونه یې برابر کړي او دعوت خلکو له ورکویه چې څوک مې خوښ. الله دې غرق کا چې سال له راپاڅېږي او خنزیر دنه جوړ شوی او یا د نشادو جوړه شوي. خو دې مولانو ته سوال کوم غرشه د دې جنازې مه کوئ چې دا مرداران او دا ځینې وایي چې په اوبو کې ډوب شوی شهید دی مردار دی. زه به ته د قرآن او د حدیث نه ثابت کم چې مردار دی. بیمانه مړ دی چې په کښتۍ کې مړ و. ولې د الله د نبي حدیث دی چې کله یو سړی ګانې بجانې اوري او دا ګډېږي او په دې حالت کې دا مړ شو دا سړی بیمانه دی. ولې د الله نبي وایي دا ایمان ته چود دی که ذله وایي چتری ده. حدیث دی چې کله یو زناکار زنا کوي نو دا مؤمن نه. چې کله یو غلا کوي نو دا مؤمن نه. نو چې به د غلا کې مردار کی او به د بدکارۍ کې مردار کی او به د ګانه بجانه کې مردار شي نو ته مؤمن. او بیا وایي یاره وایي غرق ډوبم وایي شهید دی. اسکیډانې چوکو هم شهید دی. د شهادت مهرونه رضان له جوړ کړي ښځې هم شهیدانې وه او سړي هم شهیدانه وه او استاد خرم شهیدانه وه. شیعه هم شهید دی. بریلی هم شهید دی. د بوش زامن هم شهید دی. د ټرپ نون هم شهیدانې شوې ټولې. شهادت دی خپل داسې ستا له پلار ټیکه ده. قرآن دی کتی دی که نه حدیث دی کتی. نو بار کیفه پکار دا ده چې علما د هر محلې او د هر کلي په دې باندې غور کوي چې دی مردارانو له دی چوکراګانو له دی بیدینو له دا د جنکو په شان شکل یې چې دی دله مه نکاح تړئ مه وله جنازه کوه او چې په سب کې د پسې ولاړو نو د مانځه نیت یې مه کوه چې بې لمازه ښکته کېږي چې امام دې نیت ونه کړي که نه هسې ښکته کېږه پورته کېږه. راځه هندوستړی والله ناراضه چې دا عمل ورسوی شي چې الله ته خنزیران او شادوګان جوړ کړي. دا خو دا دومره درسونه د هر جومات نه چغه دومره ختمونه تراویحات دومره تبلیغونه او استادیا دومره صدقه او نیکه او د زنانه وغه مهنتونه او دا ظالمان د الله عذاب له دعوت ورکوه. دا عمل خو چې چا کړی او دا کارونه چا کړي دي هغه خو الله په طور د نامونه د پیغمبر نوم یې مو سره بدنام کړی. تمام انبیا یو سړي ته ووایه محمدي خوشحالي، یو سړي ته ووایه موسوي خوشحالي، یو سړي ته ووایه عیسوي خوشحالي، او ته یو سړي ته ووایه لوطي نو مړی د باندې کوي. وی ما ته لوطي ووایه د پیغمبر نوم له مفسرین وایي اثار ورکړی. دومره ناکار عمل چې پیغمبر نوم یې مو سره بدنام کو دومره حد اکراس کو. یو مطلب الله بعین وقت په یو ټیم باندې 3 عذاب نه دی ورکړي او دې چوکراګانو له ورکړي 3 عذاب مسلسل ورکړه په یو ټیم. او عبرت الله نور امتونه بنی اسرائیل هغه خنزیران شو شادوګان شو خو په هغه 3 ورځو کې ختم. اکرامه وای 3 ورځې ژوندیه بس بیا مړه. د اور باران په وشو هوا پیراله د منګو په شانې سرونه بره د یو بل سړه کېدل مړه شلو خبره ختمه. صحیح ده. د فرعون قومو سیلاب یې وړو خبره ختمه شوه.
قارون دی ازمکې راښکلو بس لاړه پټه معامله ده هلته به عذابونو کې مبتلا خو زما سره سترګو نه پناه او دا کار دا چوکرکګانه په دیو باندې الله د ګټو باران وکړو او بیا یې الټه را ګزار کړه او لاړ شه منډه اقه کلی اوس هم تک تور دی شین بوټی شین واښه په دغو خلکو باندې د اوسه پورې نه راخیږي د الله عرش دا ړقي ړقي خفه شي وخوځېږي د جنت دروازې کولاوي دي جهنم بند دی د الله رحمتونه مغفرتونه د جهنم نه د خلاصیه ذرایع دي او دا ظالمان او دا مرداران دا به په دې ملک باندې او په دې علاقه یو بیا اور لګوي عمالکم عمالکم عملونه زمونږ نګرانان دي د دې ظالمانو د لاسه د دې چوکراګانو د لاسه په منګه باندې ظالمان باچاهان مسلط زمونږ کشران نسل برباد زمونږ زنانه بې حیا په منګه باندې میږایانې راتلله بما کسبت ایدیکم الله وایي دا هم لاسونو دا کارونه وکړو خو لاسونو څوک دا کولم کوله یو سړی پټه ګناه کوي نو د الله سره معامله ده هر سړی ګناهګار دی زه د ټولو نه غټ ګناهګار یم بلم ګناهګار دی بلم دی خو د الله سره معامله ده که نه ستاسې خو مې نه ده خو کلم کله ګناه کول دا وایي د الله عذاب له دعوت دی چې کله امت کې کلم کله ګناه شروع شي د الله نبی وایي امت مستحق دی چې الله د ګټو باران ووری چې کلم کله ګناه شروع شي نو نه ګناه توری کو سپینه سړی خفه شي ویله چې خامخه بیا په جنګ شي نو بیا به اپریشن ولا کومن دا خو میماری خرابه ده زه به دنه دا کمیس او پرتوګ وکاږم ته ورېږه ته به برابر شي کو تا دغه پلار او مور په دا کور کې ونه شرمول نه ګورې ته به یاد ساتي داسې به مردار شي او الله به هم داسې ذلیله کړي الله وایي